جی بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو دلته کې زموږ سره ملګری راغلی چې د شیرپلم نه د خوازخیله پورې کم روډ چې د هغې نن سروې کوي نو یقینا چې د بره خلکو دپاره د خوشخبرۍ خبره ده ځکه چې د مټې کم روډ چې دی په هغې باندې رش سیوا شوی دی او بره خلکو ته چې دی نو کم د خوازخیل نه کم بره سایډ ته چې خلک دی هغوی ته به ډېره زیاته پیده میلاویږي د دې نه پوښتنه کوو چې دا سروې به څومره مودې پورې مکمل کیږي او په دې باندې به کار کله شروع کیږي. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بیسیکلی موږ سره ډیزاین د ډیزل چې کنه فائنل شي کنه نو نور بیا وزیر اعلی کا د څومره ډپارټمنټ چې کوم دا پکې چې دا غوي کار دا چې د باندې څومره زر عمل کیږي فند څومره شته نشته دا غو نن تاسو څومره ورځ د چې دلته کې تاسو سروې شروع دویم ورځ د منډې نه راغلی نن ټیوزډے ده او د کم ځای نه کم ځای پورې وي دا شیرپلم نه شروع کیږي خوازخیله بریج پر جی بای پاس سروې کې تاسو څنګه سو قتل چیرې دلته کې بسمره ټیک وی دا سروې آبادی دلته کې کم ټریفیک چې د نظام د زیات ما په اندازې سره خو یو دا حال دا چې بای پاس جوړ شي نو دا مټه بازار نه به ټریفیک کم شي بل څه حل نشته ویل سواد کې زمکو کمې ده ټول غرونه دي بل طرف نه د روډ شتام نه زه خو وایم چې دا دې جوړ شي ټیک دی جی په دې حق باندې به تاسو څه وایي زه خو به دا وایم چې ډېره خبره ځکه ده چې لکه ټول هیوي چې کم ټرافیک دی بازار ته ځکه انټر کېږي چې بله لاره شته دی نه چې بله لاره شي نو خلکو ته به دغه فایده وي چې کم ټرافیک دغه به اوبویسلی کمیږي ولې خپل خلکو سره ګاډي ډېر زیات دي موږ سروې کې هم دغه وکتل چېرې بایکس وغیره دوره نشته څومره ګاډي دي نو مطلب دا دی چې ګاډي اوبویسلی ټرافیک او بل دا کې پی پولیس هم ښه دی لکه اوس پکې امپرومنټس راغلي دي او بل نه چې هغې چې کوم د ټرافیک جام کېدو ته نه پرېږدي لکه داسې امریکا کې هم ښه سټینډرډ دی چې هغې هم ټرافیک فلو همیشه ښه ساتي چېرې ټرافیک بلاک نشي لکه چې بلاک شي نو بیا خلکو ته ډېر پرابلم وي نو مین خبره هم دغه ده چېرې کوم تاسو سره غټ ګاډي نو هغه به په بای پاس ځي یا داسې کم ټورسټ دی هغه دې بازار کې څه کار شته دی نه هسې رش کې ځان ته ټایم ضایع کوي نو هغوی به ډایرکټ هغه بای پاس یوز کړي نو هغوی به ټایم بچت شي دغه فایده وي او خلکو ته به هم فایده جی د دې سره فرض که د روډ د نوې سروې وشي او دغه روډ جوړ شي نو سیاحت ته به څومره پیده ملي سیاحت ته خو ګوره اوبویسلی ډېره فایده لایک تاسو ته مو ویل چې زه خپله لکه فرسټ اف آل مري یا نتیه ګلي ځکه پریفر کوم چې هلته کې مونږ بیسیکلی پېښور نو هلته کې دا یې چېرې بس مونږ ډایرکټ موټر وې ته وخېږو یو 5 غنټو کې ښه ایزیلي مونږ هلته کې مري کې یا نتیه ګلي کې ښه مزېدار ناست یو دلته چې تاسو راځئ نو خلک هم دغه سکېډ چېرې لارې خرابې دي ډېرې لکه دغه خلکو ته مشکلات دي چې لارې سمې وي نو بیا ټورسټ اوبویسلی اټریکټ کېږي ولې چې کې پي کې دلته کې اوس ریسنټلی کومراټ ویلي پس ډېر زیات خلک راغلل او مخکې هم را روان دي نو اوبویسلی هم دې روټ نه تېرېږي نو خلکو ته ډېر پرابلم وي رش کریټ کېږي چې بای پاس جوړ شي نو هغې ته به ډېره فایده وشي دی نه چېرې هغې به رش نه هر څوک لکه اوبویسلی زه خپل اول ویم چېرې رش نه ځان بچ کړم لکه فالتو رش کې زما بازار کې کار شته دی نه خو بل روډ شته دی نه نو هغې د وجې چې کوم دی خلکو دا پرابلم وي چېرې هلته به دې روډ باندې دا هیوي ټرافیک وي او دې سره بل دا دی چې اکسیډنټس دغه هم هیزرډز هم ډېر زیات دي چېرې هیوي لوډ ځي راځي او په دلته کې دغه دي دا ایوینیوز دي لایک چوک وغیره نو هلته کې کم ټرافیک پولیس دی هغې لاین باین لاین هغه چې ساری ټرافیک نو هیوي کم ټرافیک دی دا چې تاسو په سلوپ باندې لایک دغه کې ایثار کې نو بیا ګاډو ته ډېر پرابلم وي نو داسې دغه کې حادثې چې کوم دي چانسز هم ډېر زیات وي نو پکار دا دی چې داسې هیوي لوډ اخوا ټرانسفر شي نو هغې ته به هم اساني شي ډرایورس ته د هغې ګاډو دا لکه ډېرې مسلې وي که نه هغې ته د خپل ایکسل او دغه بریکس او مختلف ایشوز ګاډي والا ته راځي نو هغې نه به هم هغې ځان سیف کړي ولې چې سیده روډ یې هغې ته به څه ټینشن نه وي دلته دې سپیډ هم نشي کولی چې خلک دي ډایرکټ لکه روډ ته एकदम اچانک سره راشي نو بیا بریک ووي نو بیا پرابلم وي داسې کم دی بای پاس به لکه یو سایډ ته وي نو خلک دا چې ښه سپیډ سره تللی شي نو هغې ته به فایده دی چې هغې به مین چیز دا دی چې ټایم به بچت شي نو هغې چې کوم دی زیات نه زیات دا کولیشایي دلته کې راځي ټور له او بیا لاره کې هغې دومره سفر شي چې ستړي شي نو هغې ته بیا هغه ټور خوند نه ورکوي چېرې داسې شی شو چې لیاره یې سمه وي لایک تاسو ته مل نتیه ګلي نو سړی لاړ شي ریلیکس 5 غنټو کې یو 2 غنټې ریسټ وکړي بیا پکې ګرځي نو دلته دا دی چې تاسو لکه 8 غنټو کې سپوز راورسئ 10 نو بیا سړی فرسټریشن شي نو که تاسو راځئ یو ورځ ته یا 2 ورځې نه بیا یې سم نه شي لایک موږ خپله سنډې ته راغلي یو نو دغه ایشوز دي تھینک یو سو مچ جی بالکل یو بل پوښتنه کوم د مټې بازار دی ماښام دی تاسو دلته کې ولاړ یې سروې کوئ نو څه وایي د دې نن چې دلته کې د مټې بازار کې ټریفیک په حواله باندې نو څه سروې څه وایي
نو زمونږ سروې خدا وایي چې را دلته کې ټرافیک ډیر زیات ده اوبویسلی گاډي لکه کم لوکل دی هغه هم ډیر زیات دي او دا بل چې کم دی لکه هیوی ټرافیک هم اوبویسلی ډیر زیات دی نو دا به زه هم چې ډېره وښوي تاسو ته دا سوات خلکو ته دې سره ټورسټ هم اټریکټ کېږي او تاسو ته خپل کم لوکل خلک دی هغې ته به هم رش کم شي نو هغې ته به هم لږه فایده وي تھینک یو سو مچ فار یور ټایم جی بالکل کتونکو تاسو د دې ملګري خبرې واورېدې یقینا چې د دلته کې د سواد کم څومره چې په روډونو کې اضافه کېږي نو دومره هم هغه علاقه چې د هغه ترقي کوي نو سواد چې دی دلته کې مټه چې دی کلک برس که د شیرپلم نه د خوازخیله پورې کم بایپاس چې دی دا جوړ کړی شي نو هم به خلکو ته اسانتیا شي د دې سره به هم پیدا میلاو شي ما بهرحال اجازت راکوي د الله په امان